تاسو راځي چې بایزید بستامی رحمت الله علیه یو عجیب واقعه وورو چې هغه مبارک دنیایي ظاهری علم کې دومره مهارت نه لرلو، خو سره د هغه مبارک چې کم دی د یو عیسوي مولا سره یو مناظره کوي. په هغه مناظره کې چې دا عیسوي په څومره اعتراضونه کوي، تاسو یې جواباتو ته واورئ چې د دنیا یو مولا هم دا جوابونه نشي کولی سوا د داسې یو نر پیر نه چې دغه پیر دا جوابات کړي، او په یو مناظره باندې زرګونه او لکونه عیسویان مسلمان کړي دي، ایمان یې راوړی. دا مبارک فرمایي په خپله چې له خانه کې ناستمه القا راته وشوه، وی ما ته وویل چې د نصرانیانو د عیسویانو اختر دی، میله ده، د نصرانیانو لباس واچوه، سر باندې هغه صلیب چې کم دی داسې یو نشان هم داسې جوړ کا، ولې که دا جامع نه غوندې او دا صلیب نشان جوړ نه کړي بیا تا څوک نه پرېږدي د عیسویانو هغه مندر ته، نو ځان د هغې په شکل کا. وی ما وی چې دا به د خدای د طرف نه القاوي، که دا به شیطان اوس ورسره اچولی سي چې ګمراه مې نه کړي، ځان مې غلی که. وی بیا راته القا وشوه زړه کې، اولیاو د زړه کې القاګانې کېږي، حامات کېږي چې پاسېږه را کار وکړه. وی بیا مې وسوسه شوه چې دا د شیطان القا نه څه پته لګي، ګمراه مې نه کړي، خو دا القا بار بار راته کېده. اخر پوه شوم چې یاره دا القا رحماني نه ده، شیطاني نه ده، په دې کې څه مقصد دی. د عیسویانو لباس مې واچو، هغه صلیب مې ځان سره جوړ کړ، نیغ د عیسویانو په اختر وردنه شو. لکونه زرګونه عیسویان په اختر کې راغونډي، د نصرانیانو یو مولا پاسېده اوس تقریر کوي، یاره چې څنګه د خپله خطبه وایي. په دې درمیان کې بایزید بستامي رحمت الله علیه اولیاء څلور قسمه توجه لري. یو توجه ته توجه سلبي، هغه چې کله عالم ته متوجه کړي نو د مولا نه هر څه یاد وباسي. انځري ملا صاحب رحمت الله علیه کرامت د امیان صاحبانو ما ته ډېر بیان کړی دی چې یو مولا ورته ډېر په دباب باندې راغی، او کله هغه سار جمع ته اوس ټیم تر ووته، وی تاسو دی لږ جمع ته وړاندې کړي، د مانځه نه وروسته به بیا خبرې ورسره کوو. نو چې جمع ته یې وړاندې کړه، هغه ورته د شا خوا سلبي توجه وکړه، نو قرآن یې ته یاده ویسته. نو چې یاده تې ووته، بس په اول رکات کې قل اعوذ برب الناس شروع کړه، نوره تې لاره ورکه شوه چې اوس په دویم کې څه شی ووایم. چې سلام یې وګرځو، اندري ملا صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته چې یاره زه راغلی بحث مباحثې ته وم، خو تاسې بزرګانو اولیاو سره مباحثې نشي کېدی. خداوند کریم دې داسې کمال موږ او تاسو ته راکړي. اولیاء او پاکان چې کم دي هغه د څه نه خالي خلک نه دي، هغې بېل داسې توجه دی لري چې سلبي توجه درته کوي چې داسې کمال لري ختموي دره. اډې سے رحمت الله علیه رسوات سے مریدو، او سرکانو میا سے بیداډې سے مریدو، او انځري ملا سے د سرکانو د میا سے مریدو، او د امان باباجي چې کم دی دا د انځري ملا سے مریدو، عبدالرشید باباجي چې اوس کم ژوندی دی دا د امان باباجي مرید. دا اوږده سلسله ده. هغه اډې صاحب رحمت الله علیه ته د شینوار یو مولا و ډېر په دباب باندې راغی، وی ما سره مناظره وکړه. هغه ورته ویي که زه درځم ما سره ډېر شیخان دي تکلیف بشي، ته راشه. هغه چې راغی د جمعې ورځ وه، اډې صاحب رحمت الله علیه مریدانو ته وایي دا په منبر کېنوئ غټ مولا دی چې موږ ته تقریر وکړي. اډې صاحب رحمت الله علیه راغی لنډې ورته کېناسته، سلبي توجه یې ورته وکړه، مولا بسم الله وویله، خطبه تې یاده ووته، نور ورته څه نه ویل. حیران پاتې شو، هر څه تې یاده ووت. ډېر ټیم ناست د حیا د وجې نه بې ادبي دې ډېره معاف وي. د هغې مشهور مولا د شینوارو نه په منبر باندې تش امتیازې لاړې. اډې صاحب رحمت الله علیه ډېر خفه شو، مریدانو ته ویې زه د باندې غسل وکړئ، زما جامې ورته وباسئ، وروا یې غوندئ. بیا یې راوسته په منبر یې کېناو، ویې زه اوس مقه د شینو مولا یې کېنه، د اولیاو مقابله مه کوه، دا نشي کولی چې په منبر کېناستو نو بیا حقه شان تقریر یې وکړه چې آخر مشهور مولا و که نه. نه د مانځه نه وروسته یې د اډې صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته. عزم دا کو چې بایزید بستامي رحمت الله علیه سلبي توجه ورته وکړه. د نصراني مولا نه خطبه یاده ووته، هېڅ یاد نه دي، هېڅ ویلی نه شي په خوله باندې څه، بس خاموش ولاړ دی. پوه شوه خو ډېر هوښیار دی. اواز که شور جوړ شو په دې خلکو کې، رعیت ته وي نصرانیانو ته شور ماشور مه جوړوئ. په تاسو کې یو شخص محمدي عدن شوی دی، ویلي صلات والسلام امتي دی، او د هغه د وجې نه زما خوله بنده شوې ده، زه نشم غږېدی. معلومات وکړئ محمدي وباسئ. بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي زه غلی چې اوس مې ونه پېژني. خلکو شور جوړ کړه، دباونه شروع کړه چې دا محمدي څوک دی، ځان دې وښایي، موږ به یې ووژنو، دا به وکړو هغه به وکړو، ما ځان غلی کړی. نصراني مولا ورته وایي شور مه کوئ، دا محمدي اوس زه معلومولی شمه. اعلان یې وکړه ای محمدي چې هر څوک یې محمد رسول الله درته په خاطر کې پیش کوم، د هغه لحاظ وکړه ځان راته وښایه.
یزید بستامی رحمت الله علیه زما غیرت په جلال کې راغی چې اوس محمد رسول الله په وسیله کې پیش کړي اوس ولې ځان پټ کم کمه د سخت خطر مې ځان مخکاره کوم پاسې د صلیب مې نیغ نیولې ده او د عیسویانو جامې مې چولې په دوکه د نشرم ورته پاسې د مایزه محمدی ما نصرانی مولا را توي ودرېګا زده باندې چنه اعتراضات کوم نصرانیان غصه دي دباو شروع دي چې مونږ وژنو مولا ورته وای ناسې نشي وجلې زبر سره مناظر کوم چې مې پړک که زمونږ دین تر وخت خره کاوانه وخت نو بیا یې مړ کوي او کوم پړک نه چې ګوري به دی ونه کوي دې چې دومره باتور دی چې زمونږ عیدګاه تر دن نشوي دی پرې د سره زبر حس کوم یزید بستامی رحمت الله علیه او توای مولا ګل اعتراض وکاو چې تاسو اعتراض زبر جواب درکوم اوس هغه اعتراض کوي اول اعتراض دا کوي وایا بایزید هغه یو شی سره چې دویم لري بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته د رب ذل جلال ذات دې چې پالم کې دویم لري وایا بایزید بستامی هغه دویم دوه شی چې دریم لري د مبارک ورته جواب ورکړي هغه ورځ او شپه دي چې دریم لري هغه ورته وای هغه درې شی نه څه شی چې څلورم لري بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته عرش دې کرسی دې او قلم دې چې څلورم نه لري هغه ورته وای بایزید هغه څلور شی نه څه شی چې پنځم نه لري مبارک جواب ورکړي تورات دې انجیل دې زبور دې قران دې کتابونه دې پنځم نه لري او ورته وای هغه پنځه شی نه څه شی دې شپږم نه لري مبارک ورته جواب ورکړي هغه زمنګ په دین کې پنځه منځونه دې شپږم نه لري فرض دي کړ وایا اشپک شي نه څه شی چې هم نه لري بایزید رحمت الله علیه جواب ورکیا هغه اشپک ورځې دي په کوم ورځو کې خدای تعالی ازمکه او اسمان پیدا کړی دي رب ذل جلال فرمای ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام اسمانونو او ازمکه او ما بین څومره اشیاء چې دي دا موږ په شپږ ورځو کې پیدا کړی دي دا ته چې اعتراض کې چې اشپک څه شی دي چې هم نه لري دا هر اشپک ورځې دي چې ازمکه اسمانونو او اشیاء ورکه پیدا شوي دا نصرانیانو مولا اعتراض کوي وایا غو شي نه څه شی دي چې اتم نه لري مبارک جواب ورکړي او اسمانونه دي چې اتم نه لري رب فرمایي خلق 7 سماوات طباقا و اسمانونه طبقه طبقه پیدا کړي اتم نشته راهب اعتراض وایا غاته شي نه څه شی دي چې نه هم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د عرش اته او چتون کې فرشتي دا قیامت په وخت باندې رب فرمایي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه دا قیامت په ورځ باندې بعد عرش د رب چې کوم دی دا اتو فرشتو بار کړي په باندې لاندې بور لاندې اتو فرشتي او د خدای د عرش په دا غیره پاسې دا اتو فرشتي دي چې نه هم ورسره نشته بابونه تا ګورا عمره د عقل او سخت اعتراضات دي او د مبارک ګیریږي نه جواب ورکړي ورته وای هغه نه شي نه څه شي دي چې لسم لري د مبارک ورته وای دا د صالح علی السلام نه قوم لري چاطول فساد کوونکو رب فرمای وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون فقاریه کې نه قبلی وی چاغي به فسادونه ټول اصلاح نه کولا هغه نه قبلی دي دا لسم نشته وای ورته چې هغه لست شری چې هغه یو لسم نه لري مبارک جواب ورکړي دا زمونږ حج کې چې څوک د تمتع نیت لري د تمتع حج نیت لري او د قرباني وسینی نو درې روزي بالته ونیسي او روزي کور کې ونیسي 3 فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله درې روزي په حج کې نه د قرباني په یوز کې لو روزي بکور کې ونی رب فرمای دا لس پورا روزي دا د غلس روزي چې ولسم نه لري هغه ورته وای هغه یو لس شي چې دولسم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د یوسف علی السلام په خوب کې یو لشین لیدلو انی رایت 11 کوكبا ما یو لستوري ولیدل والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین انور سګمې می ولید چې ماته سجده کولا هغه یو لسرونه د یوسف علی السلام دی وایا غدولس شری چې در لسم نه لري د مبارک او وایا غدولس میاشتې در لسم نه لري ان عده الشهور عند الله 12 شهرا د خدای په نسبت باندې میاشتې دولس میاشتې در لسم نشته
وایا هغه در لست شری چې سوار لسم نه لري وې د یوسف علی السلام یو لسونه دی یو پلار دی یو مور دا والشمس والقمر رایتم لی ساجدین نو سپوږمۍ می مولید چې سجده کوله یو لستوري دی یو نور دی یو سپوږمۍ دا در لست راهب حیران دی